بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. زمان محترم مسلمانانو، مسلمان د پاره کامیابی دا او هر وقت کامیابی دا. کو هغه عالم دنیا کی اوسیږي، کو عالم برزخ کی وی، او کو عالم آخرت تلار شي. مسلمان مومن دا د الله دوست وي. الله ولی الذین آمنوا. او چاته چې د الله تعالی دوستانه نصیب شي، یقینا دغه انسان همیشه کامیاب دی او همیشه د کامیابی سره مخ وي. مومن له الله تعالی خپل صفات ورکړي وي، هغه صفات سره دا مومن پیژندل کیږي. الله او د الله رسول منی ایمان په لري. شریعت مطهره، شریعت محمدیه صلی الله علیه وسلم هغه خپل قانون ګرځولې وي او دغه دین اتباع او تابعداري کوي. د هغه دین څخه اصول او قواعد او ضوابط وي، فروع او احکام وي. هغه باندې مؤمن عمل کوي، هغه سره تعلق ساتي، هغه سره مینه او محبت لري. دغه صفات په ځان کې راولي، دغه په وجبانه پیجندل شي چې دا مؤمن دی. مؤمن د پاره نه او نشانی دانه د چګنی مال دولت به وسره وي، یاد یو عہده او منصب خاون بوي، یاد یو خاص نسب سره به تعلق لري. نه مالدار وي او کو غریب وي، کو هغه په یو عہده باندې وي او کو عہده باندې نه وي، کو هغه هر قسمه خاندان سره تعلق لري، خو چې په صراط مستقیم باندې روان وي، دغه مؤمن دی او دغه مسلمان دی. اوس په دغه لار باندې چې روان دی، کوم ته چې صراط مستقیم وي، په دې لار کې دته راهزن ناس وي، په دې لار کې دته شکمار ناس دي، ډاکوان ورته ناس وي. دی مومن ته د ایمان پرزو نشي، مومن ته د اسلام پرزو نشي، مومن ته فلاح او نجات پرزو نشي، د جنت انعامات او د جنت نعمتونه ورته پرزو نشي. دی مومن ته دغه دشمن د الله رضا وته پرزو نشي. هغه د آخرت خوشاله هغه وته نه پرزو کیږي. دیو جنا کوشش کوي چې د خپل ایمان نواړي او کوشش کوي چې د دین اسلام نواړي په نور طریقو باندې اخته. دیو جنا لومبني دشمن د انسان هغه شیطان دی. یو شیطان دی چې په دغه لار کې ناس دی، د انسان نه د ایمان سلب کولو کوشش کوي. یو نفس دی، نفس د انسان خواهشات کله چې د عقل د نفس تابع شي، دی په گمراهی باندې روان شي. د انسان عقل چې کله د نفس اتباع شروع کی، نو بس دی گمراهی طرف روان شي.
او کله چې د دین اسلام اتباع کوي د قران او د سنت تابعداري کوي د هدایت په دغه سم لار باندې روان. او دریم بد صحبت دی د انسان لپاره بد صحبت بد ملګری چې هغه دی بد طرف ته او خراب لارې طرف ته راکاږي نو د هغه بدانو د صحبت او د وجنا دیم په خپل بد وګرځيږي. شیخ سعدی رحمه الله فرمای صحبت صالح ترا صالح کند او صحبت طالح ترا طالح کند. د نیکانو خلقو په صحبت او په ملګرتیا سره به ته نیک جوړ شي او د بدانو خلقو په صحبت او د هغې سره د ناستې پاستې او د مجالسو او د هغې په مجلسونو کې د ملګرتیا په وجه باندې به ته هم بد وګرځېږې. دا درې څیزونه دا د انسان دشمنان دي. یو شیطان دی، یو نفس دی، او یو بد مجلس دی. او درې آیاتونه ما ستاسو مخکې تلاوت کړل. هغه درې آیاتونه کې دې طرف ته اشاره شوې ده. انسان ته الله تعالی خبرداری ورکړي چې شیطان ستاسو دشمن دی. ان الشیطان للانسان عدو، شیطان د انسان دشمن دی. او ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، الله وی دا ستاسو دشمن دی، په دشمنه باندې ونیسه، دوستانی و سره مساده، گمراهی طرف تم غرزی، علاقت طرف تم غرزوی. دنیا کې که انسان د انسان سره دشمنی وساتي نو دا کله نا کله یعنی اخیری وخت دا سراشي چې دا دشمن سره روغ وکي. کله دا خلی په پوسوالي باندې او چالاکي باندې، او کله په خو اخلاق سره، او کله په مال دولت سره، په یو طریقه سره هغه سره روغ وکي او داغه دشمن د شر نزان وساتي او د دشمن داغه نقصان نزان بچ وساتي. ډیر واقعات، کثیر واقعات په تاریخ کې مخه ته پراته دي چې صحابه کرامو د دین لپاره خپل مال دولت هغه قربان کړی دي او د لارې د دشمن نزان بچ ساتل دي. د لارې هغه دشمن چې په لار کې به تناسو هغه د ځان نه دفع کړی دي. لکه حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ چې کله په مکه مکرمه کې او مدینه منوره ته هجرت کو، په لار کې س دشمنان وروتل او صہیب رضی الله تعالی عنہ ته لار اونې ولا جزیبنا او غي سره غشي وته نیخ کړل ولندو کې. نو صہیب رضی الله تعالی عنہ هم غشي رويستل او د غشي هغه تیلې هغه ته وښودل چې اے خلکو وګوره، اے دشمنانو، اے کافرانو وګوره، تاسو ته پته لګي په مکه کې زډیر ششناکم چې گزار کوم خطا نزي او دا غشي څومره ډیر د ما سره دا تیلې دا بوجه ډکړه زب هغه پوری دا غشي وروم پتا سو ترسو چې دا ختم شوی نه وي. او کدا غشي ما سره ختم شو نو بس بیا ستاسو خوخه ده. خو زه یو خبر ستاسو مخې تقدمه چې زما مرګ ستاسو مقصد دی او که مال دولت حاصلول ستاسو مقصد دی. ستاسو مقصود زما په مال باندې قبضه اچول وي، زبر تخپل مالونه دولتونه اوخم په مکه مکرمه کې دی زیلار شي غواخله اسم د تزنه پلانی ځای کې می باغ دی، پلانی ځای کې می خزانه ده، پلانی ځای کې می کور دی، زیلار شي غواخله زما لار کولو کې ما ته لار پریک دی چې زما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کو. دغه راه زنانو لار پری خودل او صہیب رضی الله تعالی عنہ لاړ مدینه منوره ته هجرت.
چې داغي په مدح کې الله تعالی آیاتونه نازل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. او سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د ایران ناراضی او آزاد انسان دی، مالدار کورنۍ سره تعلق ساتي، او چې کله غیر روان شو چې زه حق دین تلاش کوم طلب وکم، لار کې يهوديانو دوکه وکړه، داغیغه مالونه دولتونه ساروی هغه دې په یو طریقه باندې واغستل او بیا یو نه په بل باندې خرسيږي، غلام جوړ شو، آزاد انسان لاړو غلامې ته، او په دې طریقه باندې مدینه منوره ته ورسید. او په مدینه کې یو يهودي واغستو، داغه د باغ خصمانه کولا، او اخر مختصرا دا چې دغه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دی يهودي ته وی چې زب تعالی دومره پیسې درکم او ما آزاد کا، او دومره قجوری بدر درکم او ما آزاد کا. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ داغه ځان په پیسو باندې آزاد. د دنیا کې کوئی انسان لا مخل دشمن راشي، خو زه په یو طریقه باندې به رضا کی، سفارش بو کی، جرګه به پیو کی، پیسې به ولور کی، بل یو طریقه به اختیار کی، اخر دا چې رضا بشي. خو شیطان یو داسې دشمن دی، داسې دشمن شیطان نه رضا کیږي، لار دته نه پرېږدي تر څو چې د ایمان نه وي اغستې. اول په وړه ګناه وکړي او بیا په ورو لویه ګناه کوي. قرآن کریم کې الله فرمایي کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما كفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین. دغه شیطان انسان پسې لګیدلی وی تر دې چې کافر کی، او چې کله په کفر وکي نو بیا وته سوې زستاسو نه بیزار ما، بیا وته وې زستاسو نه بیزار، تاسو سره می تعلق نشته. دغه آیات کریمه دلاندې امام قرطبی رحمه الله او قاضی ثناء الله فانفاتی رحمه الله مظهری کی، او دغه امام بغوی رحمه الله یو واقعه د بنی اسرائیل نقل کړی دا. واقعه د بنی اسرائیل حدیث مبارک کې راځي حدثوا عن بنی اسرائیل فإن فيه عبرة. د بنی اسرائیل واقعات ذکر کوي، بیانوي، پدې کې عبرت موجود دي تاسو لپاره. بنی اسرائیل کې یو سړی تیر شوی دی، برسیسا نومې، برسیسا په سواد سره، او دا ډیر نیک انسان او راهب، عبادتونه به کول. علامه مظهری رحمه الله دی کړی دی چې دغه سړی واقع ذکر کړی دا چې لس ورځې به روزه نیولا، په یو لسمه ورځ به کوجه کړله، بوزه به کړله، بیا به لس ورځې روزه. دې طریقې سره دغه ژوندۍ تیرېدل، او ډیر نیک انسانو. د شپې به عبادت کو. یو ځل شیطان د انسان په شکل کې راغی، دی په خپل عبادت خانه کې په جانماز باندې ولاړو. شیطان راغی خوا کې کېناست. کله چې دی د منځ نه فارغ شو، ورته وی خیر شه. شیطان ته وی خیر شه، سګه زما عبادت خانه ته راغلی، ویره دې لپاره راغلی ما جستانه سجده کړو کما. ورته وی سوګي د کوم ځای نه راغلی، دوه خپل ځان نه خو. ورته وی رب ته ما خپل ځان نه خې، داسې چل زمانه په آرام کېنه چې زه خپل عبادت کوم، او په خپل عبادت کې مشغول اوسېږم، او دین مې مو باسه تنګوا مې ما د مینت زاری وکړل چې نه تنګو مدینه.
او بس ما ته سو خایا چې زم ستا بشان یو نیک انسان جوړ شم. شیطان د قسم قسم چلونه ولا ورځي کنه انسان د دوکه کولو د پاره هغه څه نه کوي. لګیا شو پر یادونه وکړو بس وی خزر حاضر ما سره زه خو عالم نیم خو عبادت کوم بس چې کوم دغه سکوتم ذکر اسکار کوم او نفلونه کوم روزنی سما دغه کوا پته وی زبستا په صحبت کې متاثر به ما او در نظم انا وی سیدا دا شیطان د بخوراک سکاک نه کو دا بزرګ وي چې دا خو زمانه په عبادتو کې مخکې روان دي چې زه لسر روزي نسمو دي په میاشتو روزي نس او ځان به داغه د مخکې عبادت کې داسې مشغول کداس چې بس هغه متاثر شي بزرګ برسیسا چې دا سګي دا خو زمانه ډیر مخکې روان شي. وخت تیریدو دو وتوی دی شیطان وی بس چې زستا د صحبت نظم او ما سړي زدکلستانه وکړه او ما داسې زدکړې دي چې هغه تاسو سره نشته دي. ما داسې خبرې زدکړې دي داسې کلمات او دعاګانې مې زدکړې دي چې هغه تاسو سره نشته دي. زبتا ته هغه خیمه دې کلمات دي وی دا کلمې او دا ذکر کوا او که څوک بیمار شي هغه باندې دم اچوا او ته یار دمونو ته خزه جوړ نه ما زبس خپل عبادت کوم بس دا ډیره ده او په دغه غم می مخ د کوا چې خلک به بیا راضي زبغي باندې دمونه او عبادت او ذکر اذکار برانه پاتې وي وینا نه خامخا به داس دکې او کلمات وته خل چې دا کلمې وایا داس دک او دا کوم نه خبر رانی ولې چې دې په یو طریقه گمراه زور په راولو خیر دا وی خزر ا کلمات زده کړل. په دغه کلی کې د نوم د شیطان خور کو په داسې طریقه شیطان یو انسان لبا داغه پرګونو کې با حدیث مبارک کې راځي شیطان د انسان په دې رګونو کې داسې ګرځي لکه دا وینه چې پکې ګرځي نو په دې رګونو کې به ورننه وته بیوشي به راغله او بیا به د کور خلکو ته چې په د باندې خو جنات دي او پیریان دي او زه تاسو ته یو طبيب خیمه یو ډاکټر درته خیمه یو حکیم درته خیمه چې ډېر کل علاج کوي د پیریانو د جناتو سوق دی وی برسیسا زاهد دی عابد دی او نیک انسان دی پلانی ځای کې جونګړه راغی ته بوز په یو کس باندې دغه سراغ بل کس اجاغل براوس نو بس هغه شیطانان به بابا سید نوم داغي مشهور شو دا خبره خواره شو یو ځلی د شیطان د بادشاہ په لور باندې خپل اثرات او خپل وسوسه په چلا وکړي. بادشاہ په لور باندې بداغه غټې تلې راتلې او پیریان به راتلل. دی شیطان د انسان په شکل کې ځان ښکارا کوته وي برسیسا له بوله نو برسیسا له جرا وصل نو بس هغه وخښوا نبي به کور ترا وصله پدې دې کې وخت تیرېدو بادشاہ وفات شو او داغه نور زامنو او پدې جنې باندې بدا جنات او دغه اثرات به راتلل. ګور دې بهترین حل څه دی کوم انسان چې ذکر ډیر کوي کنه هغه باندې به پیریان ناراضي جنات به ناراضي شیطانان به اثر نشي کوله. او زمونږ علما وی چې کوم انسان روزانه لس پیری وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سحر دا لس پیری وی ما خامه پوری بدی د جناتو د اثر نه محفوظ وی او ما خامه وی نو سحر پوری نو سحر وی ما خامه پوری نو د شپیو دروازه شپورس کې شل زل ویل دي لزل سحر لزل ما خام د جناتو د دې
د دغه حرکات او د دغه وسوسو او د دغه غټول د دین په امن کې محفوظ بوي اوس کو شیطان د خپل یو کرتب جوړي د دوکا کولو د پاره او د گمراه کولو د پاره لګیا د خپل یو منسوبه شروع کړی دا چاله راتاویږي اصل کې دا بزرگ گمراه کوي ګورګه نسونه په کلی کې داغنو مشهور شو هغه ماشوم هغه جنې هغه باندې به هر وخت دغه پیریان تل راتل او غیله به دم له راوسته اخر دا چې د شیطان د خلکو ته وي د کور خلکو ته چې دا خو هر وخت بوتل تاسو ته ګران دي دا تاسو داسې کې هغه سره داغه په عبادت خانه کې داخل کې چې میاش نیمه وسره تیر کې هغه په دمونه واجی دا به جوړ شي هغه وی داسې خو مونږ نشو کو هغه ته مونږ داسې نشو وای هغه یو نیک انسان دی او داغه په عبادت خانه کې بدا مونږ څنګه وی خنو داسې کې داغه د عبادت خانه خوا کې دی جنې له وا کمره جوړه کې دا په پاغي کې وی بس نو دا سه وکړ نو هغه عابد ته وی او یرا ته خپکیګما او زمون په دې خور باندې هر وخت دغه شیطانان او دا پیریان دي زیو راضي نو تا د تکلیف دي چې دا مونږ تعالی هر وخت راولو او کوته بوزو بیا تیم ناټیم معلوم نوي کله د شپې کله دروازه بس دا په دې کمره کې کله چې په دې باندې سچل کېدو نو بس تاسو ته جونګړې ته نږدې ده تبه په دم اچي تا ته مسانه مونږ ته مسانه دا سیو شو کېدل میاشتې متي رسوله پدې کې شیطان یو ځلې په دغه جنې باندې خپل اثرات ښکارا کړل تر دې چې د هغې د وجود بعضې ځایونه ښکاره شو ګیډه وغیره او دې بزرګ ته وی چې اله شابه دم په واچو او بیا ول په زړه کې وسوسه ور واچولا چې نه د بادشاہ بچیشته دی جنې رونم نشته دی او شپه تیار شپه دا سوکم نشته دی راشه بس خپل حاجت نه پورا کا خواهش ته پورا کا او بیا به توبه واسي کنه دا یو ګناو کا بیا به توبه واسي دا انسان کله نا کله دغه شیطان دوکه کوي کنه یره دا ګناه بو کو بیا به توبه وباس دا بو کو دا بیا به توبه وباس دا بو نو د باندې دغه څه چلو چې کله دغه څه چلو کو بدکاری ته نو شولا هغه جینې حامل شو اوس چې دا سړی د حیران او پریشان چې دا وسکی دغه الکان بخامخا د مانه تپوس کې چې دا څه چلو شیطان وته وی غم مکه ودا څه چلو کا چې دا مړه د شپې مړه او بس یو ځای کې خخه کا او بیا به توبه وباسي چې مړه دې کړ بیا به توبه وباسي وی خزن دغه څه وکړل اوس شیطان دی بزرگ ته پزړ کې دا خبره ورچی او وته وی چیر دا څه چل دی کسانو د تاسو کو ویرغه څه چل پېښوي او پیریان پر اغلی او بس هغه زما د نظر نه غیب کړه او لاړ چرته بس پته نه لګی چې څه شو اومدغه سیو شاغي چې کله تاسو کو دوته ماته پته نه لګی شیطان ال تکلاله اغي ته وی اغرونو ته ولا چې تاسو خبر نه اخو دغه سړی ملکړی دا دغه بزرگ ملکړی دا کو تاسو شک وی او زما په خبره یقین ناراضي په پلاني ځای کې خخا کړی دا او دی شیطان دا غي د صادر د لپټي او پولیس کې راخکارا کړو هغه چلاړو چې دا خورشتیا زمونږ د خورغه لپټا دا چې رئیس پر د لامل شوی و بزرگ پسیش چې ښا تا دا چلو کو زمونږ خور ته عمل کړل اوس دی حیران شو چې اوس سو کما شیطان ورته وی چې ته مخه پکېږه استاد اخلاصي ما سره ډېری لارې شته دي ته اقرار وکړې ته وا چې او بس دا معاملہ کړی و او کو دوی ته تسوی استاد مرګ سو هغه تیاری شروع کتابت نه زبچ کما ما سره بچو لارې شته دي مزده وته او دا معاملہ کړی دا چې
چې کله د داسې هغه په راپورټو کو د پانسه تختی ته خېجو دی وخت کې شیطان ولا راغی هغه زور شکل کې وته وی حضرت ستاد بچو یو ولا رشته دی ته به بچي خو یو کار صرف وکا د دې پانسه د دې مرګ نه به ته بچي خو یو کار وکا ویسه کار وکم وی ته ماته سجده وکا ماته سجده وکا بس ته به د پانسه نه بچي بس مرګ وخت کې خو انسان پیګینه نو بس زور په دبر نه راغلی چې څوک ته سوي بس هغه منی نو بس هغه بزرگ سجده وکړه دته چې سجده وکړه شیطان وته بس ز په خپل مقصد کې کامیاب شم زه انسان نه مزه شیطانو او ته وی انی بریء من زده نه بیزار زمو استالاری جدا ګره د ایمان سلب کو ایمان ته نواغستو پانسی شمر شه د دنیا نه بی ایمان لاړ شیطان دا کوشش کوي چې دا انسان په کومه طریقې سره دی گمراه کوم او د دنه دا ایمان واخلم او دا نیکه د لارو نه من کوم د بدو په لارو باندې روان کوم د شیطان حد درجه کوشش وی هر یو مسلمان پسې او هر انسان پسې حضرت موسی علیه السلام دی شیطان ته یو ځل وی چې ته خو خلک گمراه کې خو تا نه کم خلق بچ کیږي عام طور تا نه کم خلق بچ کیږي چې ته به کوشش کې او بیا هم ستانه بچ کیږي ندی شیطان وته زمانه دو قسم خلق بچ کیږي یو هغه خلق چې هغه اراده وکړي د صدقه او هغه صدقه هغه فورا ادا کی کله نا کله انسان اراده وکړي کنه یره زبا صدقه کوم زبا دا کوم دا جمعات کې بزدا اولګم دا دونه پیسې بولګو او چې باغی باندې سمدسي عملو کې د شیطان د حربینا وته و یو هغه کس چې هغه اراده وکړي د صدقې او هغه باغی باندې سمدسي عمل وکړي بس هغه زمانہ بچو او کوم انسان چې اراده وکړي او بیا هغه کې لګ لیټ شي نه دات نه زې روما یا هغه جذبات د نیکه ول ختم کما مجلس کې خود د زړه اوچت شي چې زبم دا کوم زبم دا او چې کله مجلس نه بهر شي بیا ویرا مخه تدا کار دا وکول غواړي دا شیطان وسوسه ورواچ شیطان په خپل دام کې راګیر او دیم هغه خلکو چې وعده وکي او دا وعده سر ته ورسي دام زمانه بچو زما د دام نه وته کم خلک چې وعده وکي وعده سر ته نه رسي دا وی زما په دام کې راګیر انوح علیہ السلام چې کله پکشته کېو نو دا شیطان د یو بوډا سړی په شکل کېو نوح علیہ السلام نه پیژاند وته وی سو کې وته وی یرا بس یو عاجز مواغ فریاد شروع وته وی نه ما ته خپل ځان خې چې ته سو کې ورته وی یرا زه شیطان ما نوح علیہ السلام ته تا خود په کشته کې نه پرېږدم نن ما الله ته سوال کړی چې د زمکه د مخ نه کافر ختم کا خو شیطان خو مخ کې الله نه سوال کړو چې الله د قیامت پورې ژوندۍ راکړي نو الله ور سره وعده کړو د قیامت پورې ژوندۍ درکوم دلته کې د نوح علیہ السلام په کشته کې د پناه واغستل نوح علیہ السلام داغه د غرزول کوشش کو خو دوته یو خبر وکړه نوح علیہ السلام ته فرمایل چې ته خلق گمراه کې په کوم طریقو باندې دارته وایا نبی عادت سنوي مزه ندی ابلیس وته وي په دوه طریقو سره یو حسد او یو حرس حسد او حرس حسد چې یو انسان د بل انسان سره پزړه کې بس یو دشمنی هغه بدی شي داغه کردار داغه گفتار داغه هر څه وس دې بدی شي دا حسد وي او یو ارس
بس لالچ پکې زیات وي چې څوک سکی چې زه دنه پدې کې مخ کې شم دنیوي امورو کې په دنیوي امورو کې په خپل کړو باندې شکر نه ادا کوي الله چې ولا سور کړی دي او بل سره چې